نصیب الله مې نوم دی د وقاص ورور یم. دا کوم مبلغ چې کوم راکړل شوی دا زموږ چې کوم دی خلاف دې خلاف چې کوم دی موږ ته هغه دا کار نه دی کړی. دا ټول ته په طرف دې باندې چې کوم دی اس پي جو صاحب هم په دې چې کوم دی هغه په ریمانډ هر څه اخیستې شوي دي. هغوی ته خپل چې کوم دی مطالبات څه کړي دي او دا موږ بې ګناه یو. دا مې پلار دی دا مې ترور دی رجي او موږ دغه طالبې سره راغلي چې زموږ ورور ته چې کوم دی انصاف میلاو شي. دا کسان چې کوم دي دا څوک دي څه نومونه دي په تاسو صبر ورور څه الزام لګولي؟ دا چې زما ورور چې کوم دی په دې باندې الزام لګوي چې دا جنۍ د تښتو دی او زما ورور سره خبرې کړي سیم یې ورکړی د دې چې کوم دی موږ ګناهګار یو. دا سیم د موږ ته چې جنۍ نه موږ خبر یو نه موږ بوتلی دي. هغې څه وایي چې جنۍ د کوم ځای نه بوتلې ده؟ هغوی وایي چې جنۍ چا څه دی چې کوم دی سړکي نه بوتلی سرکي کې مدرسې نه سړکي بازار مدرسې نه بوتلی. اوس کوم ځای کې دا جنۍ جنۍ خو هېڅ پته نه لګي چې کوم دی دا کوم ځای نه ده. دوی سره د که نه تاسو سره دوی سره دی دوی سره دوی نه مخکې هم داسې کوم دی یو جنکۍ دوی کوم قام کې کلي راغلي دوی ته بیا چې کوم دی سړکي پیسې اخیستې دي په دې خاصه روغې پکې شوي دي هغه یې کړي پیسې یې اخیستې دي. دوی مو دغه پیسو ته چل جوړ کړي چې دوی هم پیسې راکړي خو موږ دغه پیسو موږ سره څه دغه نشته ګنجایش نشته دي. خپله غریبانان پردي مزدوران دي. او جی بالکل هغوی چې کوم دی والم دی ټاکول هم دی هغوی ته خپل انویسټیګیشن هم کړی هر څه یې کړي دي. هغوی چې کوم دی پوره یو ورځ کسټډي هم پرې راغوښتې وه سر جي بالکل جی هغوی په خپل چې کوم دی خپل تفتیشي پیار سره پې برابر کړي سر جي. اوس ستا ورور چېرته دي؟ هغه جي په جیل کې دي مردان جیل کې دي. او دغه کسان اوس څه وایي؟ هغه کسان هم دغه وایي چې دا جنۍ تاسو سره ده او تاسو هغه کړی نو یې به نه چې کوم دی پولیسانو چې کوم دی پوره چې کوم دی انویسټیګیشن هر څه یې کړي دي یو کس یې کړی سر جي. او د پولیس د تحقیقات نه تاسو مطمئن یاست؟ بالکل جی چې هغوی څه طریقه کار یې کړی ښه زبردست کار یې کړی څه دغه پکې نه دی کړی سر. هغه کسان یو دا الزام لګي چې تاسو پولیس ته پیسې ورکړې د دې وجې نه جی نه 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 دوی چې کوم دی یو ثبوت دی چې دوی پولیسو ته پیسې ورکړي څه دوی موږ تابعدار یو دي. دا پړوسي دي چې دروغ وایي یو کار کلي د یو کور دې کلي وکړه ورکړي پیسې بیا اخیستې ستا د انګلیس څه نوم دی؟ یو کاسه د هغه پلار دی ته وایې چې الزام پرې غلط لګېد. ستاسو نوم دی کاکا؟ عمران الله جی. هغوی پیسو ډیمانډ کوي خو لکه چې موږ سره پیسو ګنجایش نه کوي موږ خپله غریبانان یو پردي مزدوران یو که نه. څو پیسې غواړي؟ یاره جي کم از کم 13 لک روپۍ به غواړو موږ خو دغه نه غریبانان یو چې موږ خپله پردي مزدوران یو. دا جی له شل ورځې مخکې چې نو زمونږ په دې علاقه کې په د سرکي طرفونو ته چې نو دوی یو جنۍ غیبه کړې ده د هغوی الزام یې پر یوه قاص باندې لګولي چې دغه شان تاسو د جنۍ تښتولې ده مدرسې نه. حالان که دا یوه قاص هلک چې په کوواټ کې په هوټل کې یو مزدور دی هغه 3 ورځو له دلته کې راشي دا سیم ولا یا هغه ورکړی دی یا د بل چا په لاس باندې ورکړی دی خو مکمل لکه ډېر زیاته خبره ترې ورسره د یوې قاص نه دي شوې. دی که څه خبرې ورسره د نوخاره طرف نه شوي د یو ځای د بل ځای نه ورسره شوي څه ډي سي هغه ریکارډ مې کړی چې روغ کې د هغې مطابق هغوی دغه کړي دي. او بل دا چې هغوی جي د پیسو ډیمانډ کوي د دې نه مخکې هم 3 کیسونه داسې شوي دي چې همدغه جنۍ په سر باندې دوی شوي دي او پیسو ډیمانډونه خلکو نه کوي په پیسو باندې خلکو سره روغې کړي دي او دوی جي لږه ځمکه خرڅه کړې نو بل د هغې مطالبه ده چې ځمکه دوی خرڅه کړې نو هغه پیسې ورسره لیدي د هغې مطابق دوی سره دغه کیس وکړو چې دغه پیسې به تې والي پر وخت کې دوی ول د جرګې مرګې وکړو خو جرګې ته هغوی نه کښېني تښتې دا تښتې ته او هغوی ته د ډېرو پیسو مطالبه کوي حالان کې دوی سره دونه پیسې جي نشته چې دوی ورته په دغه پیسو باندې روغ وکړي. دغه توی روکې دغه جنۍ چې وته دا څنګه وتې او کوم ځای نه وتې او کله وتې؟ یاره جي دا دوی موږ ته هېڅ پته نه لګي چې دا دوی د کوم طرف نه دغه کړی خو حالان کې خپل راته ښکاري ځکه چې په دغه علاقه باندې چا نه هم تپوس کوی نو د دې نه مخکې دوی په جرنالیست باندې دغه کړو پریس کانفرنس کړی نو په هغې کې چې څونه کمنټ شوي نو په هغه ټول کمنټس وکړو ته لکه خلکو جوابونه دا ورکوي چې لکه دروغ مه وایه او ځان سره زیاتې مه کوه او ځان هم هسې مه شرموه نور خلک هم مه شرموه. نو خیر د پولیس انویسټیګیشن دی چې نو تفتیش هم وکړي په دغه علاقه کې د کور په کور د معلوماتو کې چې لږه دا وقاصې څنګه رقم خلک دي او دا نور چې نو مخالف چې دوی لکه څنګه رقم خلک دي معلومات دې جوړ کړي. فاروقي هغوی دغه الزام هم یو لګولی چې د وقاص چې کوم دي پولیس له پیسې ورکړي دي او ځکه هغه باندې ریمانډ باندې غوښتلی شو ډېر په اسانه باندې جیل ته ولېږلی شو او پولیس چې کوم دي سره نرم رویه ساتلې ده. د دې الزام په رڼا کې تاسو وایي لکه جي دا خبره مکمل غلطه ده ځکه چې نن سبا یو سړی سیر وړه ځان له کور ته نشي را پیدا کولی پولیس خو نن سبا
پیسې به څنګه والي او نن سبا دونه پیسې چا سره وي نه چې پیسې پولیسو له څوک ورکړي او د 2-3 ورځو ریمانډ نه سړی په پیسو باندې بچ کړي نو جی دا خبره غلطه ده بل زمونږ ډي پی او 400 د عرفان الله خان ایس پی انویسټیګیشن افتخار شاه صاحب او ډي اس پي سرډيري ایاز محمود خان او اس ایچ او بارمن شاه خان دا چې نو لکه زمونږ خو به اعتماد د غریب د قوم محافظ دي دوی حق قابل ترین دوی چې څنګه تفتیش کړي ښه برابر تفتیش یې کړی دی هلک له کسټډي جی ورکړی هغې نه پسې بیا جیل ته لیږلی دی نو دوی په هغه باندې موږ برابر مطمئن یو او دوی چې څنګه رقم تفتیش وکړو انویسټیګیشن څنګه رقم وکړو نو بس هغې باندې زموږ چې نو بس فیصله ده